دا زما سره تاسو اعزاز لیدلی شئ دا د یو پیشنټ ریپورټس دي او وډیګرام ته زه اوس راورسېدم بره دا پخوا دی دا کې کور دی. سلامونه دوستان، امید لرم تاسو په خیر یاست. ستاسو ډاکټر ګلاب خان رالمه وډیګرام ته. ډېر زیات اوچت ځای دی دا یو ورور دی چې ته راتاو شوی په کار کې د څو منزل نه راتاو شوی؟ 500 اوچتونه 500 اوچت نه ښکته راغلی و. بجلی نیولې او موقت ته راویستې. ښه بجلی نیولې. نو ملټیپل فریکچرز دي د هډوکي چې ځای په ځای باندې مات دي. دا خپای هم دا ځکه نو غوړ مات شوی دی. ښه سټ هم دغه شوی دی او اوس 200 روپۍ د دوی سره نشته چې دله اپریشن وکړي. بره تاسو دا چت لیدلی شئ دا بېګا چې د باران شوی دی نو هغه اوبه پرې راڅڅېدي. دا غریب د دې ځای نه راخېدی هم نه شي. دا مونږ دلته بالټي کې خو د اوبه راځي او کته رابهېږي دغلته صرف په دې په کټ دا پلاستیک تړلی دا بچ دی. دا یې بچي دی تاسو لیدلی شئ. او څومره ورځ باندې په کور باندې پروت دی؟ ما نن نهمه ورځ ده. نهمه ورځ ده چې دغسې پروت دی ځکه چې دا ریپورټس هم ما وکتل دا ټول ریپورټ او هېڅ مې نه دي شوي. ها دا هډوکي مې مات دي ټول مات پراته دي. دا رنج نه بلکل ما ریپورټس هم د وکتل دا سټ مې مات شوی دی. نو غریب ډېر زیات په تکلیف کې دی. دا خپل مې هم ماته ده ټول خو یو هډوکی نه دی وروستی لږه. ښه الله به خیر کړي الله به خیر کړي. او داسې هم نه چې د دې نه مې چت کې او زما دا چغې او دا نارې الله ځان چې ما زما په وجود کې چا جبر یا لرګي چا داسې ومنډلې په دې ځای کې نه مې هغه یو هډوکی دې خوا راووتی اوس پورې دا وینې پرتوک پورې نښتې دي کلک هډوکی ته داسې پورې په دا سرمن نه راووتی او په دې به یې طلایي کې واخیستم داسې دا ریپورټس ما وکتل نو د روژې زبرګه میاشت ده او په دې ورور پسې زه کور ته رالم ځکه زه اوس ډیوټي ختمه شوه او د ډیوټۍ نه بس راووتم په ده پسې کور ته رالم. ما چې د ده څه ناڅه مرسته موږ کوشش کوله کوو نور کارونه الله کوي. که مرسته تاسو نه شئ کولی نو کم از کم دا ویډیو د خپلو دوستانو سره لازمي شریک کړئ ځکه چې ډېر زیات په مشکل کې دی. سوچ وکړئ چې د انسان هډوکي ځای په ځای ماتي د پیسو د نشت د وجې په کور کې پروت دي اپریشن یې نه یې کولی نه شي. صفا خبره ده بچونه د خرچې درک نه وي. دا بچونه مې سکول کې بلوګرام ته 4 میله لرې ځي زما سره د دې د کتابونو او د کامپیان پیسې ځي بیا بل کلاس ته وړم. نه الله به خیر کړي او انشاءالله موږ د پوره کوشش کوو. که څوک ورسره هم مرسته کول غواړي نو په 03466229804 په دې باندې واتساپ نمبر دی او تاسو ما سره ډایرکټ رابطه کولی شئ. که څوک غواړي چې دې ځای ته راتله غواړي نو دا ځای به درته موږ وښیو او که څوک مالي مرسته کول غواړي نو دغه واتساپ نمبر باندې تاسو رابطه وکړئ او انشاءالله موږ غواړو چې زر ته زره د مسله چې دا حل شي ځکه چې ځای په ځای د دا هډوکي مات کړي او دغسې بېیارو مددګار ډېره زیاته سخته ده راباندې که نه دا وجود مې نه دی بیخي رنجي شوی دی. نه الله به خیر د سر د ړق نه دا خپل نه شم ړقولی او دا سټ نه شم ړقولی. کوشش به د سر زه چې راوړم په دې ځای دقه شان دې پروت یم پروت یم. الله به خیر کړي ځکه چې کور حالات تاسو وینئ که نه له پاسه دغه ته وګورئ او ډېر کچه کور دی او ډېر زیات په پیک پوینټ باندې دی. 4.5 میل مزل دی د کلي نه دې ځای او چې دا غریب به یې دلته راورسېږي ایرپورټ او د دې ځای نه به یې وړي څنګه. خو انشاءالله دې لپاره موږ د امبولانس بندوبست کوو او کوشش کوو چې زر ته زر د لپاره پیسې ارینج شي. او که مالي مرسته نه شئ کولی دا ویډیو د خپلو دوستانو سره لازمي شریک کړئ ځکه چې دا غریب ډېر زیات په تکلیف کې دی. ځای په ځای باندې هډوکي مات دي تقریبا د 1 هفتې نه په دې کمره کې پروت دی او پیسو د اپریشن لپاره سره پیسې نشته. نو که څوک سره مرسته کول غواړي نو په دغه نمبر رابطه وکړئ او دا ویډیو د خپل دوستانو سره لازمي شریک کړئ. دعاګانو کې یاد ساتئ. د لوی الله په امان.